الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل نسبة تنقطع يوم القيامة إلا نسبتي. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم اوریدونکو مسلمانانو، د ډېر عزت او د قدر وړ علماء کرامو، باقی ټول د الله د رضا په تلاش کې د الله کور لا د الله په توفیق راغلي د الله ملمنو. نن ستاسو په دې مسجد کې په دې کلیاس ضلع چارسدہ کې بمطابق 29 فروری سن 2020 عیسوی میلادی منګه په یو عظیم نسبت را جمع شوي وو چې هغه نسبت د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکه و دی. د احادیث مبارکه و معطره و مطهره و منوره و یو عظیمه مجموعه
چې هغه په نوم د مشکات المصابیح یادیږي. زمنګ برادر محترم فضیلت الشیخ مولانا محمد شیر صاحب اکرمه الله تعالی و اعزه سحر مانځنه بعد یو حدیث د دې کتاب نه تاسو وړاندې بلوسته. نن هغه مجموعه تر سره شوې ده اور د مشکات شریف ختم دی. ګوره دا خبره یاد ساته چې الله رب العزت په منګه لوی احسان دا کړی دی چې منګه د امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا یو اور په هر نبی باندې د هر نبی په امت باندې حقونه وي او په هغه حقونو کې لوی حق اطاعت وی تابعداری وی. قرآن کریم وی وما ارسلنا من قبلک من رسول الا لیطاع باذنی. ستانه مخکې ما هیڅ یو پیغمبر نه دی لیږلی مگر هر پیغمبر پدی نیت پدی اراده او پدی مقصد میں لیږلی دی چې امت به د نبی تابعداری کوي اطاعت گزاری به کوي. کمی فیصلې د الله د حبیب وي کمی لارې د الله د حبیب وي کم اوامر و نواهی او طریقې د الله د حبیب وي امت ببی چون چرا پاغي عمل کوي. د هر نبی دا حق دی نو د امام الانبیاء خو ډیر حق دی زکا د هر چانه درجه د الله د حبیب لوی ده نو د هر چانه حقم د الله د حبیب لوی دی. د حق د اطاعت زکا دی چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خبرې نه کوي خپل خوخي نه کوي بلکې ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. خلد رسول الله و پی خبر د الله و خلا مبارک د رسول الله و خو پی خبر د الله و. شاعر وی گفتئی او گفتئی اللہ بود گفتئی او گفتئی اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. خبری د رسول الله خبری د الله وی فیصلی د الله وی وحی د الله وا گرچہ خلد عبداللہ رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکن پاغي خبره د الله وا نو چې خبره د الله دا بیا منل حق د الله د بنده دی لایق د بنده دی چې د الله خبرو ته سر خم تسلیم شه د الله خبرو ته سر خم تسلیم شه کاغه د وحی جلی په شکل کی که د وحی خفی په شکل کی. بحمدالله زمنګ رفقا د قرآن هم خادمان دي او د حدیث او د سنت هم نوکران دي. کما سوتن درس قرآن دی نو سحر درس حدیث دی او بس پدی مشغله کی دا زندگی زمنګ د رفقا والله تیری کیا بڑی بات ہے. من ہر چه خوان دیم فراموش کر دیم اللہ حدیث یار کے تکرار میں کنم. ما چې سیز د کړو نو ير می کړل پرې می خاودل ها د محبوب خبرې دی چې یادوم به نو بار بار به یادو دا بلولم د دې بیان بکوم د دې درس بکوم د دې دعوت بورکوم په دې عمل بکوم. وګوره دا حدیثو چې دا ذخیره څومره ده نو دا قابل عمل ده قابل عمل ده.
اور الله رب العزت ته د خپل محبوب هر ادا پسند ده، هر ادا خوښه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه په یو معامله کې غني طریقې ثابتې وي، الله رب العزت ته دا غني طریقې خوښې دي، کراجح ده که مرجوح ده که افضل ده که مفضول ده که ناسخ ده که منسوخ ده، دا د علماء خپل تحقیقات دي. لیکن دا څومره اختلاف د امت د علماء دی د دې د پاره دی چې الله ته د خپل حبیب هر طریقه خوښه ده او هر طریقه ژوندی پاتې کړې ده. ماته یو طریقه غوره او راجحه ښکاره شوې ده او هغه زما په نیز قابل عمل ده او مدلل او مبرهن ده، اولا او افضل ده. لیکن کچرته د الله د نبی یو بل طریقه دا سوا چې هغه زما په نیز مفضول وي، منسوخ وي، مرجو وي، دا خو زما خبرې دي. الله رب العزت ته د خپل حبیب هر ادا پسند و. دلته عوام په تشویش کې مبتلا شي، بهانه جوړوي، وی ګوره یو مولا یو شانتی، بل مولا بل شانتی، هغه ځای کې یو شانتی مونځ، دې ځای کې بل شانتی مونځ. اسی یو بهانه دا چل ول دی نه. تددی اختلاف په آړ کې د دین نه زړه توري کېږه ما. څومره امامان دي، مشران د دین دي، عالمان دي، مجتهدین دي، ټولو د الله د حبیب د سنت شریعت خدمت او قدر کړی دی او ټول په حق دي. تمام کې تمام برحق. ها د یو اجتهاد یو دی، د بل اجتهاد بل دی. دا د جګړو د دشمنو د افتراق خبره نه ده. که څوک دې ته فرقواریت وي، دی د جهالت په تیارو کې پروت دی. دا فرقواریت نه دی چې یو به یو شانتی، یو په یو حدیث عمل کوي، بل په بل حدیث عمل کوي، یو په لاس الله یو طریقه د خپل حبیب ژوندی کړې ده، د بل په لاس الله بله طریقه د خپل حبیب ژوندی کړې ده. خدا څومره دي الله ته ګران دي، الله ته پسند دي. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. تاسو له د الله رسول چې صدر کړل بس پاغي باندې کلک منګولیو لګوي. فخذوه سنه من کړه نو من شه. ها اتباع د محمد رسول الله ممدوح ادا که مضموم دی نو بدعات مضموم دی، خلاف د سنت د امام الانبیاء مضموم دی. الله د نبی د سنت شریعت خلاف مضموم دی، الله ته پسند دی. ذکر فرمائی فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب علیم. فلیحذر الذین یخالفون عن امره. پکار دا چودی ریگی آغا خلق چی خلاف کئی دا فیصلی دا اللہ نا، دا فیصلی دا رسول اللہ نا. سندیو یریگی ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب علیم. چوبر رسیدی تا فتنہ عذاب پا دنیا کے، یا اوبر رسیدی تا عذاب دردناک پا آخرت کے. زما د حبیب چی خلاف کئی
زما د حبیب د لارې نه انحراف کوي، اعراض کوي، د دې دنیا د دې آخرت عقبا دواړه جهانونه به تباه شي، دی ویریږي. آبادی خدا غا چا دا، کامیابی خدا غا چا دا چې زما د محبوب اتباع کی، زما د حبیب تابعدار شي. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے حبیب خپل زبان اقدس سرا خپل امتیانو تا زما بندگانو تا ما سره دروغی جوړی لارو خایا. ان کنتم تحبون اللہ، کچری واقعی تاسو محبت کوئے مینا کوئے دا اللہ سرانو فاتبعونی، ما پسی پسی رازے زما تابیداری کوئے، زما اطاعت گزاری کوئے. اور گورا دا یو جملہ یاد کا، عبادت دا اللہ نم دے دا اطاعت دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبادت دا اللہ نم دے دا اطاعت دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کم خلق چی دا عباداتو پنم بدعات کئی، دا دین پنم ایجادات کئی. دا دین ندے، دا عبادت ندے. زکا دا صحابو دین، اطاعت دا محمد مصطفیٰ، دا اولیاء اتقیاء تابعین دین. عبادت دا اللہ، دین دا اللہ، آغی اطاعت دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تبوی. گورے دا اللہ عبادت نمونہ در تا پیش کوما. رستو علماء با انشاءاللہ بیا تاسو تا تفصیلات کئی، خو نمونہ وورا. عبادت کی یو اہم او اوچت و عظیم عبادت عمرہ دا. عمرہ عبادت دا اللہ دے کن دے، اللہ عبادت دے کن خکار دے، عمرہ خکار دے بیا پکار دے کنا. خو حدیبیہ تا نبی علیہ السلام را رسیدلے دے، حرامون تڑلی، صحابہ جمع غفیر ورسر دے، مشرکین مکہ وی نبرازے. رسول اللہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ توی تلال شاہ ستا پا دی خلق و لحاظو ندی، احسانو ندی. ورطوہ ہے زمن حبیب زمن قائد بل نیت نلری، صرف عمرہ با کو واپس با مدینی منوری تزو. افوار آلا چی دی ظالمانو مشرکانو دا مکی عثمان شہید کا، رسول اللہ خفشا ونی پسوری کی ناستا. صحابہ را جمع کل دا عثمان بدل دا پارا، دا عثمان دا وینی دا تپوس دا پارا سوک بیعت تیار دے. طول صحابہ خپل سنہ پلا سنو مبارک دا نبی علیہ السلام کی ورکڑ. گورا امام الانبیاء دا انبیاء سردار عالم الغیب نہ دے، عثمان جوندے دے، افوار آغلی دا مڑی کا قتلی کا شہیدی کا، رسول اللہ خبر نہ دے، زکا پریشان دے، زکا بیعت دے. عالم الغیب یو اللہ دے، دا انبیاء سردار عالم الغیب نہ دے. نو دا اولیاء سرداران صحابہ کرام ہم علام الغیوب نہ دی. اغیم دلگیر دی، غم جن دی، اولا سنے کے خودل دا نبی علیہ السلام پا دست اقدس کی. اللہ تی دا رضا اعلانو کو. التا دا مکی خلقو دا عثمان قدرو کو، عزتیو کو. دیتا نیو جوڑ چی نبی علیہ السلام و صحابہ راشی اور عمرو کی. ہاں تا احرام تڑلے دے، تا نیت کڑے دے، ترا رسیدلے تو عمرو کا ولاڑ شا، تالی اجازت دے تو عمرو کا
او لاړ شه. عثمان عمره کړې ده، احرام خو یې د عمرې تړلې دی، نیت یې کړی دی، را رسیدلې دی حرم ته، خو عمره یې کړې ده نه ده کړې. ولی؟ تا چې وی عمره ښه کار دی نو ښه کار خو بیا پکار دی چې عثمان کړی وي. تا وی که نه؟ ما تپوس کړو، پښتون خو د خپلې خبرې نه اوړي، تا نه خو یې را نه شوه. ما تپوسو کو عمره د الله عبادت دی، ښه کار دی، تا وی او ښه کار دی، میدا ښه کار پکار دی، تا وی او پکار دی. چې پکار دی نو عثمان عمره ولی نه کوي؟ نابینا یہ کیسے ممکن ہے؟ دا څنګه کی دی شي چې رسول الله به عمره نه کوي او د رسول الله نوکر او غلام به عمره وکړي؟ داسې نشي کېدی. ډېر عجیب جواب ورکوي. تی واوره، انا لا نصنع شیئا انا لا نصنع شیئا حتی یصنعه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وفی روایت انا لا نصنع شیئا حتی یصنعه صاحبنا. منگ ہیس کار نکو تردی پوری چیاغا کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولو کینو منگا ورپسی تابدار و متبین و اطاعت گزار روانیو. داسی چرتکی دیشی چی رسول اللہ عمرہ نکی عثمان با عمرو کی سیدہ چی عثمان مدینینا دا عمری پنیت را روان دے، احرام دا عمری تڑلے دے، حرم ترا رسید لے دے، اجازت ملاو دے، لیکن نا بینا منگ متبعین یو مبتدعین یو. منگ دا محمد الرسول اللہ تابیداران یو، دا امام الانبیاء نمخ کی تلن کی نیو. امام الانبیاء پسی رستو جوان پتا بیدارے کی تیرون کیو. حاجی یومانا علماء داسم کی انا لا نصنع شیئا حتی یصنعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنگا دا اللہ عبادت عمرو کم چی ما رسول اللہ پا عمرہ لیدلے ندے چی امام الانبیاء سنگ عمرہ کئی. ما دا عمری طریقہ دا اللہ دا حبیب نیز دا کڑے ندا او زمن عبادت خو اطاعت دا محمد الرسول اللہ دے. رسول اللہ من دے لیدلے چی دا عبادتی کو دا رسول اللہ نمون دے از دا کڑے چی دا عبادت دا عمری دا اللہ دا عبادتی سنگا کو نو منگ با دا عبادت سنگا کو نا بینا خپلی خوخی خپلا مرضی خپلا خیالات و خپلی فیصلینا منگ متبعین یو مبتدعین یو. الب دا اللہ عبادت جوڑی گی کلچ دا اللہ دا حبیب اطاعت پیداشی. اطاعت نہیں نو اقبالم چغی والی بمصطفیٰ برساں خویش را بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دین ہم اوست. اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبی مصطفیٰ پلا خپل خپلوان داللہ بندگان خپل دوستان رو بلا اطاعت دا محمد مصطفیٰ پلا رو بلا ولی دین خونم دے دا محمد الرسول اللہ دا تابدار صلی اللہ علیہ وسلم.
دین د سنوم دے بمصطفیٰ برسا خویش را کہ دین ہم اوست اگر با او نرسیدی تمام بولہبی کہ محمد الرسول اللہ پلار روان نشے دا محمد الرسول اللہ سرپ ایمان و عشق و محبت حاصل نشی دا محمد الرسول اللہ پہ اطاعت کی عبادت دا اللہ نشی بیا دا دین داوی داری دا نو دا دین دا ابو لہبو چی اطاعت دا محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم دا دین با دا ابو بکر نہیں دا ابو لہب دا انا لا نصنع شیئا حتی یصنعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اوایا ورطا کواقعی تاسو دا اللہ سر مینا و محبت کوئے نما پسی پسی رازے زما اطاعت و تابداریو کے زما د نقش قدم پاسداریو کے زما د شریعت اطاعت گزاریو کے زما د قانون و پابندیو کے فاتبعونی میں تجھے اللہ کی طرف بلانے والا اللہ کا قرب دلانے والا سیدھی راہ دکھانے والا ہوں تو فاتبعونی زما شیخ القرآن والحدیث شیخ غلام حبیب ہزاروی رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعتا وافرتا شاملہ ای بڑی عجیبہ خبر ہے وکولا وہی سنت ہے پھول سنت ہیں پھول بدعات ہیں کانٹے ہم پھولوں کو کانٹوں سے جدا کرتے رہیں گے۔ اوے علماء کرامو ددی عاجز فقیر دا فریاد دزڑ لگواو رہے دزڑ پو غگونو سنت دا سنت مقابلہ کی مراولے حدیث دا حدیث مقابلہ کی مراولے بلکہ سنت دا بدعت مقابلہ کی راوالار کے پوئے گئے پدی کنا خلق مدعو کے شریعت سنت دا نبی علیہ السلام دا سا کمال نہ دے چیز دا سنت مقابلہ کی سنت پیش کوم تقابل جوڑوم خلق متنفرہ کوم نا بینا کمال دا دے چیز دا بدعاتو پا مقابلہ کی سنت پیش کم زد رسومات و رواجات و مقابلہ کی حدیث ذکر کم خلق دا دی خرافات و بدعات و رسومات و رواجات و نمانی کم دا امام الانبیاء اطاعت تروبل سیدہ نظریاتی اختلاف مسلکی اختلاف یو نقطہ باندی پا اتفاق بدلی گی اگر نقطہ دا اتفاقی چی دا ٹول پا حق دی سنگ چی ما پا ابتدا کیوئی کنا چی دا اللہ دا حبیب ٹول حدیث صحیحہ و ٹول طریقی مبارکی صحیح دی بس انگریز پا دور کی یو جگڑا شوید دا آمین پا مسئلہ یوی پا تیزہ بے وایو بلوی پا رو بے وایو کیس لار دا انگریز عدالت لقاضی و جج دے یوی دا حدیث دی گورے آمین پا رو پا کار دے دا روایات دی دا آیات دی ادعو ربکم تضرعا و خفیہ وغیرہ وغیرہ بلی ڈلی وی گورے دا حدیث تی پتیز آمین ویلے شوید سو نورزی دا کیس چلی گی دلائل بیانی گی اگا جج انگریز و خو خیارو وی دا دوانا ملزمان دی مجرمان دی سزا والا ورکے زکد دی دا پیغمبرنا آمین پروم ثابت دے نو پتیزم ثابت دے
خبره د راجح مرجو افضل مفضول شو زه ټیک شو ثابت خوده آمین بالجهر مشتا آمین بالسر مشتا آمین بالشر نشتا شر تی ما جوړوي شر تی ما جوړوي بس که څوک په دې نیت پروي چې د رسول الله سنت دې طریقه ده بالکل صحیح ده که په دې نیت تیز وي چې د الله د حبیب دا طریقه غوره ده دا هم ټیک ده حدیث کې راځي یو سړی په لاره تیریږي اور لاره کې یو سورې ولید او هغه سړی موږی راواغست هلته د ونې د سوري لاندې ټک وهه چې سبا څوک مسافر ځي او راځي نو خپل ساروی سورلی به پدې پوری تړي آسانه وي دا خو لاړ موږی ټک و بل راغې هغه وکتل چې په لاره کې چا موږی ټکوالی دی نو وی ویسته چې څوک پې تیندکو نه خوري څوک پې ونه غورځېږي په دې یو موږي ټکوالو یو بخلی شه په رایستلو بل وبخلی شه یو ټک وهو بل وویسته یو واقعه راځي چرته د شوافیو جماعت ته احناف تللی دي نو هغوی خو امین په تیزه وی دی امین په رو وی مسله جوړه شوه جناب ملمانه راغلی دي احناف کېناستل ځان له مشوره کوي شوافی کېناستل ځان له مشوره کوي یو وی دا ملمانه دي دی به په تیز امین وی چې موږ ورسره تیز ونه وایو د دې زړه به خفه شي اگر چې زموږ مسلک کې دغه روایت او دا سنت افضل دی چې پرو ووایه خو ملمنو خیال به وکړو موږ به په تیزه د دې دپاره وکړو چې دی خفګان را نشي هغه ملمنو کې منصاف و هغوی وی دا قربانه دي موږ د دې قربانه یو دی خو امین پرو وی که نه نو چې موږ تیز وایو نو د عوامو په ذهن کې به انتشار افتراق پیدا شي چې دا صحیح دی که دا صحیح دی اوس عامیان خود په دې نه پوهېږي که موږ چا پسې لاړ شو زر دا بانه وکړي وایي موږ به د دې قربانو خیال وساتو پرو به ووایو خلاف عادت احنافو تیز وي شوافیو رو وي خپل مسلک نه خلاف بی دا فروعي مسائل دي دا اختلاف رحمت دی په دې او زه کله کله ویم که دا ټوله دنیا حنفیان شي نو اول به مسلک حنفي زه پرېږدم که دې ټولو امین پرو ویل شروع کړل اول به بالجهر امین زه ویم زه خو په دې خوشحاله یم چې د الله د نبي ټولې طریقې ژوندی دي هر ادا ژوندی ده هر سنت ژوندی دی او دی اختلاف په برکت ژوندی دی لیکن اختلاف نوعیتو پیژنه او د اخوت اسلامی تقدس پیژنه خبر لاړه زمانه بلی غاړې ته خو زما د زړه نیت الله ته معلوم دی زما د زړه درد الله ته معلوم دی بس فیصلې کوونکی الله آمدم برسر مطلب فتبعونی ما پسی پسی راځئ تاسو په هر طریقه صحابو کې اختلاف و لیکن صحابه ټول متبعین نو کلهم ټول په هدایت او خیر باندې سره د اختلاف ډېر داسې روایات شته نبی علیہ السلام صحابو سره ناست دی صحابه کرامو نه پاسې د اچانک لاړ حدیث کې راځي نبی علیہ السلام چې لاړ سو وخت تیر شنه موږ سره غم پیدا شه ابو هريره وی موږ سره غم پیدا شي چې د دوانو جهانو سردار چرته لاړ او دا غم اول زما سره پیدا شنو زه پاسېدم چې د نبی علیہ السلام تلاش وکم چرته ظالمان کافران ولا تکلیف ورنکي نو ما پسې نور غمجن صحابه را پاسېدل نو من ګرځو او نبی علیہ السلام ګورو چې چرته وي خو نه میلاویږي یو باغو چاپیرتی چورلیدمه ماته لاره نه ښکارېدله نو هغې دیوال کې سورې او لختې تلی و زه په هغه سوري کې لکه د پیشوګي ورننوتم چې ومې کتل د دواړو جهانو سردار په باغ کې ناست دی امام الانبیاء په باغ کې ناست دی ما ورته د الله حبیب تاسو دلته ناست یې صحابه په تاسو ډېر غمجن دي فکرمند دي چې تاسو چرته لاړئ واپس رانلی
نبی علیہ السلام فرمایل خا تاسو زما په غم غم جن فکر مند وای نو والا دا وثیقه والا زما پانی والا او لاړ شه چې څوک در لمخې لراشي او ایماندار وي کلمه وی لا اله الا الله محمد رسول الله او زما تپوس در نو کی نو ورته وای جنتی رسول الله ویلی جنتی. ابو هريره خوشاله شو اول غزه جنتی شم ګورم چې څوک څوک جنتی کی پانی راغسی ګوره د الله د حبیب دا پانی دی دلته نبی علیہ السلام ناسته او دا خبره نبی علیہ السلام وکړه ویړم به چې مخله مال راغ نو عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر راتوی ابو هريره چرتا یہ عمرہ ته کلمه وای ایماندار او تپوس کې چې نبی علیہ السلام چرته دی نو دا والا نبی علیہ السلام په باغ کې ناشته او مال دا اعتماد د پاره خپل پړی مبارکین راکړي دي ته جنتی عمر ته جنتی رسول الله وی چې څوک در نظمات تپوسو کی او مؤمن وي وته ته جنتی او زم چې نور صحابه ول د جنت زیری ورکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام را لېګلم عمر ورته وی واپس ابو هريره وی زه خو په حدیث عمل کوم نو واپس کېږم ماته د الله حبیب پانی را کړی دي چې لاړ شه نو واپس کېږم عمر ورله په دې سینه کې سوک ورکو راوی غورځو خوږ شه او راغې نبی علیہ السلام له په منډه منډه اې د الله حبیب تاسو زولې ګلم عمر زه واپس کړم عمر وی چاله وزیر د جنت نه ورکې واپس ځه تاسو وی لاړ شه او دوی ورشه واپس پدې کې عمر راغې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی دې مالی غلو توه او را واپس دې کا اې د الله حبیب ستاسو د گفت نه قربان شم خو زما یو رائے دا خلق پرې د چې عمل کوي دا سید جنت زیر یار چاله مور کو بیا به پکې سستی راشي دی خو خواري مشقت کوي د جنت د غټلو د پار دی پرې د چې عمل کوي نبی علیہ السلام ابو هريره توی عمر صحیح وی بس پرې دا استا فقاهت او دا پویا پکار دا چې څنګه عمل بکې او څنګه اتباع بکې د ځان لوګد عنوان دی لوی تفصیل طلب اهم مضمون دی خو زبل طرف ته یو خبره کول غواړم وقت را سره نشته ستړی ما سحر راوته او سویم دی پینزم دی دا بیان سلورم دی غالبا چې پینزم او نسته کې رښتیا او دقه سی منډه د یو منبر نه راکوزیږي او بل منبر ته منډه کوه علما شته الحمدلله تاسو ته بده قرآن و حدیث مطابق د عدل و انصاف خبره کوي خو زبل طرف ترات لغواړم اتباع د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حق دے په امت باندې اوس یو فتنه راوتی دا چې هغه وی قرآن او حدیث نه منو او کمنونو حدیث به په تفسیر د قرآن منو واوره حدیث مستقله حصہ د دین دا او قرآن باندې هغه څوک نشي پوي دی چې په حدیث د نبی علیہ السلام نه پويږي حدیث مستقله وحی دا سیده چې څه ذخیره د احادیثو آغا د قرآن تفسیر هم دی لیکن داسی یو لوی ذخیره د احادیثو دا چې هغه مستقل دین دی مستقل د دین حصہ دا اصالتن دانه چې بتبع د قرآن په تفسیر کې دا فتنه زمنګ په دې کالجونو یونیورسيټو کې زیاته شوې ده کم حدیث چې اگر چې سندن صحیح هم وي لیکن د قرآن د آیت سره ټکراویږي وی روایت نه منم د په ذهن قرآن سره حدیث نه ټکراویږي خود د دماغ فطور دی د تناقض ښکارا شوی دی د تضاد ښکارا شوی دی وی نه منم نه وی د حدیث منل د اصالت په درجه کې مستقل وحی منل مستقل حصہ د دین منل مستقل پیغام د الله منل دا ګوره د ایمان حصہ دا فتنه د انکار حدیث ډیر عامه شوی ده
اور د دې دپاره علماء له خپل کردار ادا کول پکار دي. بهمي اختلافات له هوا مه ورکوئ. دشمن وپېژنئ چې د مؤمن په ایمان نه قبضني کوي، انکار حدیث او قادیانیت او دهریت خوري په مسلمانانو کې، دغه خلک وپېژنئ، د دې مقابله وکړئ. الله مو مبارک کا او الله مو سره زما په برکتونو د قرآن او سنت برکتی کا. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.